باب الحجب مسله د وراثت ذکر کېدله. کله یو وارث ته حصه میلاویږي او کله د حصې نه محروم ګرځي. کله چې د حصې نه محروم کیږي نو د دې نه په دې علم کې دوه طریقو سره تعبیر کولی شي. کله ورته حجب وي، کله ورته حرمان وي. نو دا دوه طریقې دي. حجب چې د محجوب شو چې کم دی، او کله د هغه حیثیت د حرمان وي. نو د دوانو تذکره په دې باب کې دی کوي. فرمایي باب الحجب. حجب لغت کې ویلې شي منع ته. اصطلاح د دې علم کې منع د یو شخص د فرض مقدر نه الی سهم اقل. حجب چې کم دی منع ته ویلې شي. یو وارث د یو حصے مقرر نه دی ممنوع شي، بلې حصے تراکوز شو د نقصان پیدا کړ. نو دی فرمایي الحجب علی نوعین، دا په دوه قسمه دی. حجب نقصان او دوی مخکې حجب حرمان. د فرق د دوانو دی په حجب نقصان کې د صرف حصہ کم شي، خود اهل او وارث دی. حرمان کې بیا مسله دی چې د سر اهل د وراثت نه دی، د وراثت نه وځي. حجب نقصان چې کم د په حصہ کې نقصان پیدا کیږي، نه په خپل دا صاحب د وراثت اهل دی، خو د غیر د وجې نه چې بل را لینو دی د یوې حصې نه بله حصہ کم کړه نو نقصان پیدا شو. نو دا منع د وارث د حصې نه یو کمی حصے تا. نو د تعریف ذکر کې حجب سهمن الی سهمن دیوی حصے نه بل حصے تراکوز کی او دا بل حصہ د مخکې نه کمی. وذالک او دا حجب چې نقصان پیدا کیږي نو له 5 نفرین، دا 15 افراد دي چې په دوی کې حجب نقصان راتلی شي. لزوجین یو په دې کې خزه خاوند دي. اګوره خزه وا د پاره کې دا ربع، خو کچره د خاون بچی وي نو دا د ربع نه لاړه شي سومن ته. یعنې دا محجوب شوله، نقصان پیدا شو، د ربع نه سومن ته لاړه. خاون و د پاره کېږي نصف، خو چې کله د ښځې بچی وي نو بیا دا خاون د نصف نه ربع ته لاړ شي. نو د پاره په مال کې نقصان پیدا شو، نو محجوب شو، د نصف نه ربع ته لاړ. نو یو زوجین دي والام. او دریم چې کوم حجب نقصان پیدا کیږي دا حصہ د مور ده. د مور حصہ تابع چې له ابویه وورثه ابواه فلامه الثلث. یو سړی مړ شي او بچی وغیره نه او وراثت کې صرف پلار او مور وي، نو مور د پاره به درېمه حصہ ملاویږي او دوی حصے د پلار دي. نو د مور حصہ شوله ثلث. بیا فرمایي و ان کان له ولد فلامه السدس. یو سړی مړ شي او بچی شته، نو د مور د ثلث نه سدس ته لاړه. نو مخکې ورته میلاوېده چې بچی د مړي نه و، ثلث میلاوېده. اوس چې کوم سړی مړ شو بچی شتي، نو دا مور محجوب شوله او حجب نقصان دی. مخکې ورته ثلث میلاوېده، اوس به ورته سدس میلاویږي. دارنګې و بنت الابن. بنت الابن ده، یو سړی مړ شي، خپل زامن خپل لوریانې نشته، د زوی لور ده، نو دې زوی لور ته میلاویږي نصف. سړی مړ شو، زامن لوریانې نشته، نو سیده چې د زوی لور ده د ته میلاویږي د نیکه په دې مال کې نصف، نو د نیم مال مستحقه ده. اوس که داسې وکړی شي چې یو سړی مړ شي او د هغه خپله لور اومشتي او نوسۍ اومشتي، نو دې نوسۍ ته اوس نقصان پیدا شو. سړی مړ شو، خپله لور یشتي، نصف به میلاویږي سکه لور ته، او دې نوسۍ ته به میلاویږي سدس، تاوې تکملتا للثلثین. دغه نوسۍ و د نیم مال اغسته، خو چې هر کله ترورې جم دی دا، د پلار خورې جم دی دا، نو د نیکه په دې مال کې هغه ته اوس شپږمه میلاو شوله. نو دا حجب رالی د
د نسب نه چې کم دی سدستا و بنت الابن دارنګي ول اخت الابن پنځم وارث چې هغه محجوب ګرځيږي په نقصان سره هغه اخته علاتی ده علاتی خور د چې په پلار کې شریک و معنا دا شوله وړاندې دی یو سړی مړ شو د هغه خپل سکا رونه خويندې نشتا او میرانه خورې ده یو سړی خپل خويندې رونه سکا نشتا میرانه خور ده دی میرانه خور ته بس ملاويږي نسب مال ملاويږي خو قبل فرض د دې په ځای باندې چې کم صاحب وفات دی او دغه سکا خور وي نو اوس به دغه میرانه خور سودسته ورسیږي یو سړی مړ شو بچی زامن وسیخ کته سلسله نشته پلار نیکو نیاګانې بر نشته او صرف یو خورې پاتې ده خو سکا خور ده او بل خورې پاتې ده میرانه خور ده نو نسب ملاویږي د سکا خور ته او سدس به ملو شي د میرانه خور ته تابع تکملتن للثلثین اوس که د خپل خورې نه وي نه دغه میرانه ته ملاوي د نیمه مال خو چې خپل خور رااله دی بل کې حجب پیدا کو حجب د نقصانو د نسب نه هغه سدس ته ورسوله نو پنځم وارث چې دغه حصہ کې کمی راځي هغه میرانه خور ده ا دې خو صرف نمونه ذکر کړل د فرمای وقد مر بیانه د دې تفصیل مخکې ذکر شوی او موږ چې کنده صورت د مسلې ته بیان کړ دا هغه حجب چې کم په حصہ کې کمی راتو دویم وحجب حرمان دویم چې کم دغه حجب د حرمان د معنا دا چې دا وارث مکمل محروم شي د تر سره حصہ ملو نشي وارث مکمل د محروم شي چې هغه ته حصہ ملو نشي دته حجب حرمان وي والورثه فيه فريقان به پدې کې ورثه دوه ډلې دي فريق یو جماعت داسې دي چې لا يحجبون هغه چرته په دې حجب سره نه محجوب کیږي چې ګینه د وراثت نه کټ شي یو ورثه داسې دي چې هغه حصہ د وراثت نه کټ کیږي بحال فايس یو حال سره البتة مفعول مطلق د فعل وی البتون البتة دا چې کوم د کټ شي په کټ کېدل سره نو سو وارثان داسې دي داسې نشي کېدی چې هغه وراثت د کټ شي په اس کله دا نه کټ کیږي په هم ستتون به دا شپږ ورثه دي شپږ وارثان داسې دي چې د دوی حصے کټ کیږي نه محروم کیږي نه لازمی د چې د تبب کې سنه صحیح حصہ ملاويږي په دې شپږ ورثو کې درې د نارینه دي او درې په دوی کې زنانه دي الابن والاب والزوج درې نارینه دي ابن دي پلار مړ شو چې کم دی نزوی تبه لازمن حصہ ملاویږي دا د پلار قریب عصبه دی یا لګ او یا ډیر خو محروم کېدی نشي بالفرض پلار مړ شو د یو زوی پاتې دی غوڼ مال دی اغستې شي درې زامن پاتې دي په دریو به تقسیمیږي درې زامن دي وسره لوریانې دي نو په دې غونډو به تقسیمیږي نو حصہ به کمه زیاته کیږي خدا سي نشي کېدی چې زوی د پلار په مال کې محروم شي نو دا وارث نه محرومیږي دویم چې کنده ول اب پلار دی زوی مړ شو د زوی په دې مال کې به د پلار ضرور حصہ وي پلار د زوی په مال کې محروم کیږي نه خود دومره به چې کله لګا او کله ډیره به توري مثال یو سړی مړ شو داغه بچی نشتا واده نه دی کړی نو مال به مور او پلار ته ځي اوس په دې صورت کې د پلار دوی سه مال رسیږي یوې سه مور ته ځي نو دوی سه مال پلار واغستو او که یو سړی مړ شي او داغه بچی وي نو پلار ته بیا مال ملاويږي خلک کم شو مخکې ورته دوی سه ملاوي ده اوس به ورته شپږمه حصہ ملاويږي له ابويه لكل واحد نو کم شو خدا چې پلار محروم کېدی نشي او دریم په سړو کې وزوجو خاوند دی خزه چې مړه شي نو خاوند د خزه په مال کې محروم نه ګرځيږي د دې خزه په مال کې د خاوند حصہ ده لازمن به ورته ملاويږي یا لګ او یا ډیره کله خزه بچی نوي خاوند ته نسب ملاويږي او کداغه خزه چې مړه ده بچی شتي د دې خاوند نه دی د بل خاوند نه دی خو بچی شتي نو دې خاوند ته به ملاويږي سلورمه حصہ نه دا درې سړی دی خدا محروم نه ګرځيږي البته دې سره به یو قید ولګي
فریق یو جماعت دی داسې چې لا یحجبون بحال البتتا په یو حال کې دا محروم نه ګرځيږي خامخا دوی ته حصہ ملاويږي نو قید به وسو لګي اذا کان وارثنا چې دا وارث وینو بیا به ګوره دا محجوب نه ګرځيږي محروم نه ګرځيږي نو یو اعتراض به د پش اعتراض دا پیدا شو چې ته زوی د پلار په مال کې یقینا چې کم د تمال ملاويږي یو سړی درې زامن دي دا یو زوی ولګي د پلاری ویشتو پلاری مړ کو نو آیا دې زوی ته حصہ ملاويږي نه ته خو محروم شو یو سړی درې زامن دي دو مسلمانان دي او یو زوی کافر دی دا پلار مړ شو دی کافر زوی ته حصہ ملاويږي نه نو دا خو محروم شو او مسله خدا و چې نه محروم کیږي اومدارنګ یو سړی دی داغه بچی مړ شو خدا پلاری د چا غلام دی دا بچی چې مړ شو د په مال کې دغه پلار ته حصہ ملاويږي نه نو مسله خدا و چې پلار نه محروم کیږي بچی نه محروم کیږي او پکې خدا محروم شو نو موږ به قید به وسولګي اذا کان وارثنا چې کله دی وارث وي او دا صورت چې کله یو انسان کافر دی نو د مسلمان نه وراثت نشي اغسته غلام دی نو وراثت نشي اغستله قاتل دی نو وراثت نشي اغسته په دې وخت کې در سره وارث دی نه کم زوی چې پلار مړ کو دا زوی د سره وارث نه دی د کټ شو د وراثت نه چې وراثت وارث دی نه نو څنګه ته وراثت ملو شي دارنګ زوی کافر دی پلار مسلمان پلار کافر دی زوی مسلمان دی یو بل نه وراثت نشي اغسته یو پکې غلام دی وراثت نشي اغسته ځکه در سره وارث دی نه نو مون خبر هغه ځای کې کوو چې یو ځل دا وارث شي نو چې یو ځل وارث شو بیا دا کسان د وراثت نه محروم کیږي نه ابن اب زوج او دریم په جینکو کې د خزو کې والبنت لور ده د پلار په مال کې لور د لپاره به ضرور حسابي یا لګا او یا ډیره نو کله به ضرور سره راغلی وي تقسیم به سره کوي کله به ولور راغلی وي نیمه بالی او کله به دوه ډیر راغلی ثلثین بالی خو سشی به ته ملاویږي خو محروم نه ګرځيږي دارنګ ول دویم په خزو کې مور ده د بچی په مال کې مور محروم نه ګرځيږي هغه ته به می ملاویږي او دریم په خزو کې وزوجه دا خزه ده سړی مړ شو د سړی په دې مال کې د خزی خپل حصہ ده یا لګ او یا ډیره خو ته ملاویږي با محروم به نه ګرځيږي نو کبل فرض دغه خاون تا وړاندې دوه صورت وي خاون مړ شو دغه چې کنده بچی نشته نو دغه د خاون په دې مال کې څلورمې صده او کنه خاون مړ شو بچی شتي نو د خزي د خاون په دې مال کې اتمې صده نو یا څلورم او یا اتمه سشیب اخلی کله به مخرج تنګيږي عول بکیږي دینه به حصہ کمیږي عول ته مسله زی خود دومره د چې محروم به نه ګرځيږي دا یو جماعت شپږ کسان چې دوی په یو حال کې د خپل مورث نه بے وراثت نه ګرځي وفریقون او دویم جماعت په دې کې دی چې یریثون بحالین کله به دوی وراثت وړي او یحجبون بحالین کله به دوی محجوب ګرځي کله به وراثت نه ملاوي دویم طریق د ورثو داسې دی چې کله به دوی ته وراثت ملاويږي او کله به ته وراثت نه ملاويږي دا چې ته نه ملاويږي نو ولې نه ملاويږي نو د فرمایي وهذا مبني على اصلين د دې خبرې بنا په یو دوه قیدو باندې دا دوه قیدی دي چې کوم دغه قیدو په بنیاد باندې با کله دا صاحب محروم ګرځي احدهما یو پکې قاعده دا ان کل من یدلی هر هغه چې هغه نسبت کیږي ال المیت مړی ته به شخصن هر هغه کس چې داغه نسبت کیږي د مړی ته په یو شخص باندې لا یرثو د وراثت نشي حاصلوله مع وجود ذلك الشخص چې هغه شخص موجود وي نسبت کیږي د مړی ته دغه شخص په وجه باندې نو چې هغه شخص موجود دی د دې بل به حصہ نه مثال په تور یو سړی مړ شو داغه چې کم دی زویم شته او نوسې دی نو موږ وایو دا نوسې د هغه بابا نوسې دی نو ولې ته منسوب کو خدا لک د دې سړی زوی دی او دغه سړی د دې بابا زویو اینه په هغه وساتت نسبت وش نو چې هر کله دغه وساتت باندې نسبت وشو نو چې دا واسطه شتي د دې بابا زوی شتي نو اخوار نسې محروم شو واسطه هم داوا د قرنګ یو سړی مړ شو یره هغه بابا دای نیکه دی د چا په واسطه باندې
د دې مړي د پلار په واسطه باندې هغه بابا دازوی وو د هغه دازوی دی اوس د انوسه مړ شو نو د هغه بابا چې نسبت کیږي په وساطت د دې پلار باندې کیږي نو چې دا پلار شتي نیکه محروم دی نو پلار شتي ځکه چې دغه نسبت په همدې باندې کیږي د قرنګي وراره دی نسبت کیږي د ترته په وساطت د پلار باندې چې هغه د ضرور دی نو چې رور شتي اخوا ته وراره محروم دی نو یو پکې هغه دی چې دغه نسبت کیږي د چا په وساطت سره نو لا یریسو دا به وراثت نشي حاصلولی مع وجود ذلك الشخص البته یو تنه مستثنا دی سوا اولاد الامي ما سوا د اولاد د مور نه یو سړی چې کم دی اخیاپی رونه دي او دغه میرانې دغه مور د خپله مور د چې کم د خرونه اخیاپی دي معنا یوه کونډه ښځه وه ستا پلار په نکاح اغستې وه نو د مخکینۍ ښځې نه لوریانې دي او چې کله ستا پلار واغسته نو هغې نه ته زوی پیدا شوې اوس که سبا ته وفات کېږي نو ستا په دې مال کې د دې مور دی خپله حصه وه اوس دې وې اخوا ته د دې مور نه پیدا لوریانې دي خو د بل خاوند نه وي دې ته اخیافي خویندې ورته وې نو د هغه خویندو چې نسبت کیږي خو تا ته کیږي په وساطت د دې مور کیږي چې هغه جینکې د دې ښځې لوریانې وي او تم د دې ښځې زوی نو هغه جینکې چې ستا خویندې ګرځي خو د دې ښځې په واسطه ګرځي چې ستا مور ده نور هغه جینکې خو تا سره پلار کې شریکې نه دي یعنې منځ کې واسطه دا مور شوله نو تا ته قانون ذکر کوو چې هر ځای کې واسطه یي نو هغه اخوا ذل واسطه به ساقط وي خو دلته نه ساقطېږي دلته نه ساقطېږي نو معنا دا شوله یو سړی مړ شو مورې پاتې شوله او د دې مور د بل خاوند نه لوریانې دي اخیاپي خویندې د پاتې شوې نو که د دې مړي سکا رونه خویندې نشته د دې مړي میرنۍ خویندې رونه نشته دقه مورې ده او د دې مور لوریانې دي نو سدس به میلاویږي مور ته ځکه تا وی چې کله داسې خویندې رونه راشي نو مور سدس ته رسوي که هغه هر یوی نو سدس میلاویږي مور ته اوس اخوا دغه مور کې شریکې خویندې نو که یوی نو هغې ته به په خپل ځای سدس وي او که دوی د دوو نه زیاتې وي هغوی ته بیا میلاویږي 16 عیاني مسله بیا دلته جدا ده او د اخیافي جدا ده لہذا مور ته به میلاویږي سدس او دغه د مور لوریانې که یوی هغه ته هم سدس دی ځکه اخیافي دي عیاني خو نه دي او که بالفرض دوه یا دې نه زیاتې وي بیا به ورته میلاویږي د مال ثلث درېیمه حصه نو سره د دې نه چې د چا په وساطت باندې دغه جینکو تا ته نسبت کیږي مور وه مور ته هم حصه میلاویږي او هغوی ته هم حصه میلاویږي نو دا نه ساقطېږي نو ځکه فرمایي سوا اولاد الام ما سوا د اولاد د مور نه فانهم یریثونا دغه اولاد د مور که الکان دی او که جینکې دي هغوی وراثت کې حصه اخیستی شي ځکه د دې الکانو جینکو کې فرق نه وي که الک دی او که جینه د سدس دی او که ډېر وي نو 16 دی بیا به شریکان په 16 کې دی که څه فرق نه وي وجه ول ذکر کوي چې دلته دا واسطه نه ساقطوي لانعدام استحقاقها جمیع الترکه وجه دا چې دا مستحق نه دي جمیع ترکې د پاره دا مستحق نه دي جمیع ترکې د پاره دغه مور وه هغې سدس اخیستی شو خو ټوله ترکه خو یې نه شو اخیستی ځکه دا ښځه ده نو چې غونډه نه شو اخیستی نو ځکه دا مانع نه شوه د اخوا خویندو هغوی د پاره هم حصه میلاو شوله نو دلیل لعدم استحقاقها جمیع الترکه په دې باندې یو دویم اشکال دی د وروستو عبارت نه به د هغې حل راځي اشکال دا پیدا کېږي چې کله واسطه او ذل واسطه راشي او دا ذل واسطه داسې چې هغه ټول مال په استحقاق نشي اخیستی نو اخوا به چې کوم دی په بل نه ساقطېږي دا قاعده منتقص ده په مور او په نیا باندې یو مور وه یوه نیا وه ته مړ شوې مور دې پاتې شو نیا پاتې شوله نو دې مور ته واسطه وه سدس میلاو شو اخوا نیا هغه پې ساقط ده اوس دلته وګورو دغه نیا نسبت کیږي تا ته په وساطت د مور باندې او سره د دې نه چې مور خو مستحقه د غونډ مال نشي کېدلی او چې هر کله مور د غونډ مال مستحقه نشوه کېدی نو دغه قانون ذکر کوو چې کله واسطه مستحق د غونډ مال نه وي نو اخوا به ذل واسطه ساقط نه وایي لکه اخیافي ساقط نه شول په مور نو دلته بیا نیا ساقطه مه وایه
پکار د چې نه د ساقي ته نشي او سره د دې نه چې مور شتي نیا ساقي ته ده نو دا وروستو عبارت نه به دا قید سره بل معلوم شي چې یو طرف ته لانعدام استحقاقها دا مور مستحقه د غونډ مال نه وه نو اخیاپي ساقط نه کړو او دویم قید دی چې عدم اتحاد سبب یو نه دی او چې کله سبب یو وي نو که دا مستحقه د غونډ مال نم یو خو اخوا به ساقطوي اوس مور چې ده هغه ته وراثت میلو شي نو نیا به محرومه کیږي ولی دا مور چې حصه اخلي د ښځې حصه علي او نیا د ښځې حصه علي سبب یو دی دا د ښځېتوب حصه ده هر کله چې د ښځېتوب حصه ده واسطه راله چې مور د حصه واغسته اخوا ذل واسطه نیا هغه ساقطه شوله نو اخوا چې ساقطیږي یو استحقاق د جمیعي ترکې دی او دویم اتحاد سبب دی دا یو قسم ورثه و چې تا ته وې دوی محجوبه کیږي د یو حال نه بل ته ځي او بیا محروم ګرځېږي یوه قاعده ذکر کوله چې دا واسطې سره ذل واسطه ساقط والثاني دویمه قاعده ده الاقرب فالاقرب کم چې نږدې دی نو دا به حصه اخلي او بعید به ساقط وي نو قریب به قریب دا نوسې تا ته قریب دی ځکه خو ستا نوسې دی خو د دې نه بل تا ته اقرب نږدې شتې چې هغه د زوی دی نو نوسې خو وستانه چې کنده یو واسطه کې پیدا و خو د دې نه اقرب بل شتې چې هغه ستا زوی دی نو دا قریب چې نوسې دی هغه ساقط الاقرب فالاقرب دقه رنګې نیکه دی هغه نیکه خو هم ستا چې کوم دی نیکه و قریب خو منځ کې یو پلار لیکن هغه قریب دی خو پلار اقرب دی ډیر نږدې دی نو چې د اقرب شتې نو هغه ساقط ترتیب دی مخکې وی کوم چې عصباتو کې تا څلور اقسام ذکر کول نو څه دا و چې هغه نسبت مړي ته کېږي بغیر د وساطت نه لکه زوی او پلار او کله نسبت کېږي په واسطې سره لکه ورور او تره کوم چې نسبت کېږي بغیر د واسطې نه مقدم په هغې باندې چې نسبت کېږي واسطې سره بیا چې کم نسبت کېدو بغیر د واسطې نه زوی مقدمو د پلار نه ځکه چې دا زوی تابع فرع وه فرع چې کم د اتباع واضح وي نو د اقرب فالاقرب کما ذکرنا فی العصبات تر دې پورې د حجب مسله وه دا پوره شوله دویم ټکی د سره ذکر کېدو والمحروم حرمان دا دی چې کم دی چې د سره اهل د وراثت نه دی محجوب کې خبره دا وه چې دا وارث اهل د وراثت دی خو د عارض د وجې نه منع شوی دی نو سه اهل د وراثت دی خو دی خو د سړي زوی موجود دی نو ځکه دی ممنوع شو دته حجب وي او محروم دی ته وایي چې دا په خپله اهل د وراثت دی نه په نورو الفاظو کې حجب کې چې من راځي دا د غیر نه راځي او په حرمان کې چې من راځي دا د خپل ذاتی صفت دی پلار دی زوی کافر دی نه دا زوی وارث د پلار نه دی کافر دی یعنی نقصان په ده کې په خپله دی حرمان کې نقصان د خپل وي او په حجب کې نقصان د غیر نه راځي محروم لا يحجب عندنا دا بل نشي محجوب کولی زمونږ په نسب باندې دا د جمهور صحابه قول دی او د احناف مسلک دی البته وعند ابي يوسف امام ابو يوسف رحمه الله په نسب باندې مسعود په نسب باندې يحجب حجب النقصان هغه وی دا حجب پیدا کولی شي او حجب نقصان سره پیدا کوي نه چې کم دی حجب حرمان عبد الله بن مسعود صاحب محروم دا حجب کې وی خو حجب نقصان نه چې کم دی حجب حرمان مثال دا محروم کالکافر والقاتل والرقیق لکه یو وارث کافر دی یا قاتل دی یا رقیق دی نو آیا دا بل محرومه کولی شي بطور مثال یو الک ولګېدو خپله مور چې کوم دی قتل کړه نو چې مور قتل کړه یو خواته چې وګورو دا کومه ښځه چې مړه ده د هغې خو بچی شتي نو چې بچی شتي نو خاوند ته به څه میلاویږي ربع ولی بل طرف ته چې وګورو دې بچي دا مور وجلې ده دا بچی د وراثت نه محروم دی او د دې ښځې نور بچي نشته
دغه یو بچی هغه مور مړه کړه نو دی خو محروم شو د وراثت نه نو آیا دا پلار ربع ته رسوی شي او که نه د جمهور قول دا دی چې نه دا بچی داسې دی چې د سره بچی نشته دا بچی داسې دی چې د سره بچی نشته ګویا دا ښځه مړه شوله او د سره د ښځې بچی نشته نو خاوند ته به څه میلاویږي د ښځې نه نصف خلک راله خبره دا د جمهور قول دی او عبدالله صاحب چې کوم دی هغه دلته دی حجب وی د نقصان خو د حرمان نه وی حجب وی خو د حرمان نه وی نو په دې صورت کې چې دې بچی دا مور وجلې ده نو دا پلار یې محجوب که د نصف نه به ربع ته ځي اگر چې دا الک حصه نشي اخیستلی الک محروم دی خو اخوا پلار ته به نقصان ورکوي دا به څلورمې ته رسوي نو عبدالله صاحب دا وي نو یحجب حجب النقصان کالکافر والقاتل والرقیق او المحجوبو کم چې محجوب دی بحجب یحجبو کم چې محجوب نو هغه حجب پیدا کوي بالاتفاق محجوب بل محجوب کولی شي پیدا کې اتفاق دی دا هغه مثال کالاثنین من الاخوه والاخوات لکه دوه راغلي وي چې کم دی رونه یا دوه خویندې وي په صاعده یا دې نه زیاتې وي من ای جهت کانا د هر جهت نه چې وي دا دوه رونه دوه خویندې عیاني وي علاتی وي اخیاپي وي همدارنګې خپل منځ کې خلط وي 21 صورتونه د مخکې وي فانهما لا یرثان دا رونه خویندې وراثت نشي حاصلولی مع الاب سړی مړ شو مور او پلار یې پاتې شول او خویندې رونه پاتې شول سړی مړ دی مور او پلاری دي او خویندې رونه دي نه چې مور پلار شته نو دا رونه خویندې مکمل محروم دي دوی دپاره حصه نشته محجوب دي عامه ده که سکه رونه دي که میرني رونه دي که د مور شریک رونه دي که خویندې دي که الکان دي که جینکې دي او که ګډوډ دي خو چې پلار شته دا غون ساقط دي البته چې کله دا سړی مړ شو خویندې رونه شته نو داسې کار یې وکړو چې مور یې شپږم حصې ته ورسوله په خپله دا رونه خویندې حصه نشي اخیستی خو مور ته شپږمه حصه میلاو کړه او 15 حصې به پلار ته راځي که چېرې دا خویندې رونه نه وې بیا به مال د مور او پلار ته میلاوېده خو مور ته به درېمه میلاوېدله او پلار ته به 2 میلاوېدلې د رونو خویندو مور سره دغه فیصله چې هغه شپږمې ته ورسوله نو سره دې نه چې دا رونه محجوب وو خو دی بل حجب پیدا کړ چې مور یې محجوبه کړه هغې شپږمې ته رسولې ده نو کالاثنین من الاخوه والاخوات فصاعدا من ای جهة کانا فانهما لا یرثان دی وراثت نشي حاصلولی مع الاب ولکن یحجبان الامه لیکن دی محجوبه کوي دا مور من الثلث د ثلث نه الی السدس شپږمې حصې ته